گویا جبریل علیہ السلام ښکته راغی او د ټولو نه مخکې د قرآن ابتدا چې په غار حرا باندې وشوه وحی رانه جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام له راغی ورته وفرمایل اقرا گویا نبی علیہ السلام د طرفه جواب راغی ما انا لیس بقارئ زه خو لوستونکی نیم گویا نبی علیہ السلام الفړو دوباره بیا وی اقرا بیا نبی علیہ السلام وی ما انا لیس بقارئ زه لوستونکی نیم په دریم کرت باندې جبریل علیہ السلام رو لګېدو نبی علیہ السلام مبارک یې رونیو او داسې سینې ته رانږدې کړ زور یې وله ورکړ گویا درې کرته زور ورکړی دی مفسرین حضرات وایي مدرسه چې ولګېده علم را روان دی قرآن را روان دی احادیث را روان دي دا د سینې نه سینې ته را روان دي مدرسه اول په ځمکه باندې په غار حرا کې ولګېده مدرسه هغه ځای ته ویل کېږي کوم ځای کې چې درس و تدریس کېږي په اسانو الفاظو کې ویم کوم ځای چې قرآن و حدیث پڑھاویږي کوم ځای کې چې الله د الله فضیلت د پیغمبر اطاعت د پیغمبر طریقې زده کېږي کوم ځای چې قرآن زده کېږي کوم ځای چې احادیث مبارکه زده کېږي کوم ځای چې تا ته د مسجد احترام معلومیږي کوم ځای چې تا ته د دین احترام معلومیږي گویا چې دین تا ته کوم ځای زده کېږي هغه ځای ته مدرسه وایي د ما محترم لکه ته که مونځ کې نو ته مونځ په جومات کې کې او دا مونځ په مدرسه کې خولی کېږي چې مونځ به څنګه کې ته حج کې بیت الله شریف کې حج له روانې هلته حج کې لیکن د دې حج طریقه او دا کوم ځای زده کېږي دا په مدرسه کې زده کېږي بهی ته زکات ورکې د زکات مصرف څه شی دی زکات به څنګه ادا کوم زکات به چاله ورکوم دا خبرې مدرسه کې زده کېږي د ما محترم روجه ده بهی روجه به څنګه نیسم روجه به چا باندې فرض ده روجه په څه باندې ماتېږي روجه په څه باندې نیولې کېږي د روجې احترام قدرداني موانع فواسد څه دي هغه تا ته چې کوم دی نو په مدرسه کې زده کېږي د ما محترم ته عملی داسې کې خو تا ته پته لګېږي چې دا شیزونه کوم ځای زده کېږي روجه زکات حج چې اهم عبادات دي دا په مدرسه کې زده کېږي د ما محترم د مدرسې لوی فضیلت دی که نه او تاسو ته ابتدایي مدرسه ویم چې مدرسه ابتدا نه کوم ځای راغلی ده د مدرسې تاسو ته ابتدایي بنیاد ویم انشاءالله تاسو به د خطیبانو نه د علماء کرامو نه د مدارسو د مساجدو اهمیت اوریدلی نن به انشاءالله د فقیر نه د مدرسې فضیلت ووري چې مدرسه د په اسمان نه ثابتوم چې کله د مدرسې ابتدا وشوه د مدرسې ابتدا زه اکثر په تقاریرو کې ویم د مدرسې ابتدا چې کېږي زما محترمو د ټولو نه ابتدایي مدرسه د ټولو نه اوله مدرسه په مخ ته ځمکه باندې گویا په دنیا باندې ابتدا د مدرسې بنیاد د مدرسې دا په اسمان باندې شو زما رب چې مدرسه په اسمان باندې ولګوله قرآن کې زما رب تذکره کوي وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء گویا وعلم علم يعلم تعلیما د تعلیم فضا په اسمان نه شروع شوه د تعلیم فضا د اسمان نه شروع شوه د تعلیم فضا زما د رب نه شروع شوه استاد اول معلم اول زما رب وګرځېده وعلم کې گویا اشاره زما رب ته ده زما رب تعلیم ورکه آدم گویا استاد زما رب دی طالب العلم لومبه شاگرد په اسمانونو باندې آدم علیه السلام دی اسانو الفاظو کې ویم ابتدایي مدرسه اسمان جوړه شوه استاد اوله رب وګرځېده شاگرد اوله آدم علیه السلام فرښتې وګرځېده دا د مدرسې ابتدا درته ویم چې مدرسه څنګه شروع شوه تا ته به پته ولګېږي د ټولو نه په مخ ته ځمکه باندې استاد اول دا زما رب دی زما محترمو او شاگرد اول آدم علیه السلام مبارک الله تپوس کوي وعلم آدم الاسماء وی ما رب آدم علیه السلام ته ټول نومونه وښودل گویا رب خودنه کوي او آدم علیه السلام استاد زما رب وګرځېده او آدم علیه السلام چې کوم دی نو شاګرد وګرځېده خبره له اخلاصه نه ده دا مې تاسو ته د مدرسې بنیاد او ابتدا ووي مدرسه په لومبي کې اسمان کې ولګېده پته ولګېده چې د مدرسې قدر او اهمیت څومره دی ځکه لومبی ابتدای زما رب وکړه زما محترم اوس مدرسه په اسمان باندې چلیږي
گویا چې د مدرسې کومه تقاضا و آدم علیه السلام طالب اول دی لومبې طالب العلم دی په اسمان باندې و چې کله هغه زده کړه وکړه زما رب خلیفه راولېږه یو عالم او معلم هر پیغمبر د وخت معلمي زما محترم بره مدرسه کې آدم علیه السلام عالم جوړ شو پیغمبر جوړ شو ځکه استاد زما رب آدم علیه السلام شاګردو په مدرسه کې بر زده کړه وکړه آدم علیه السلام زده کړه وکړه الله تبارک وتعالی اسمان ته راولېږه گویا مدرسه د اسمان نه ځمکې ته راله مدرسه را شروع ده بیا چې په مکه ام القرا کې په مکه مکرمه کې د ټولو نه ابتدایي مدرسه په ځمکه باندې زما پیغمبر لګوله گویا ابتدایي علما داسې ذکر کوي چې کله د قرآن د صورت نزول کېده نبی علیه الصلاة والسلام مبارک غار حرا کې چله لګولې ده نبی علیه السلام په غار حرا کې تشریف فرما دي زمانه تیریږي گویا مدرسه زما رب اسمان نه ځمکې ته راکوزه کړه گویا پر ځمکه باندې ابتدایي مدرسه چې زما رب لګولې ده پیغمبر ته ګوره گویا ابتدا کې چې د بره نه قرآن نازلېږي په غار حرا باندې وحی راله گویا جبریل علیه السلام ښکته راغی او د ټولو نه مخکې د قرآن ابتدا چې په غار حرا باندې وشوه وحی راله جبریل علیه السلام نبی علیه السلام له راغی ورته وفرمایل اقرا گویا نبی علیه السلام د طرفه جواب راغی ما انا لیس بقارئ زه خو لوستونکی نه یم گویا نبی علیه السلام الفړو دوباره بیا وي اقرا بیا نبی علیه السلام وایي ما انا لیس بقارئ زه لوستونکی نه یم په درېیم کرت باندې جبریل علیه السلام راولګېده نبی علیه السلام مبارک یې رونیو او داسې سینې ته رانږدې کړه زور یې ونه ورکړه گویا درې کرته زور ورکړی دی مفسرین حضرات وایي مدرسه چې ولګېده علم را روان دی قرآن را روان دی حدیث را روان دي دا د سینې نه سینې ته را روان دي مدرسې اول په ځمکه باندې په غار حرا کې ولګېده مدرسه را روانه ده د غار حرا ده د مکې ام القرا ته ورسېده مدرسه را روانه ده د ام القرا د مکې نه مدینې منورې ته ورسېده مدرسه را روانه ده د ټولو نه غټه مدرسه چې ابتدایي قاسم نانوتي کړې ده دارالعلوم دیوبند انډیا ته راله مدرسه را روانه ده چې ابتدایي عبدالحق رحم الله په دارالعلوم حقانیه نوخار ته مدرسه راله مدرسه راله په ټوله فضا کې مدارس عام شو زما محترمو گویا مدرسه د اسمان نه را روانه ده لاندې دارالعلوم حقانیه ته راورسېده تاسو ته پته ده انټرنیشنل یونیورسټي جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې غټه مدرسه ده زما محترمو او په هر کال کې ته تقریبا 1200-1500 علماء کرام فارغېږي زما محترمو تاسو ته پته شته که نه ټول څوک سره سبحان الله ووایي الله یې د هغې برکات تا قیامت د سبا پورې قایم او دایم ساتي ټول وایي آمین د چا چې مدرسې سره شوق دی ذوق سره ووایي آمین د چا چې مدرسې سره مینه ده بیا ووایي آمین مدرسه دنیا ته راله او عام شو زما محترمو بیا په دا مدرسه کې که پړاویږي نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول په مدرسه کې د پیغمبر تذکره د پیغمبر سیرت د پیغمبر صورت موت ته د پیغمبر پته ځکه نشته چې موت په جمعات کې وخت له تیریږي اوس دا د کسان ناروان دي دا ولې اذان کړی شوی دلته خوشه دکانونو والا اذان کړی شوی دی بیان ختمېدو وره اوس را روان دي ته جمعات ته په وخت نه راځې نو ته به مدرسه څه وپېژنې مړ یا رسول سلام علیکا یا